حبیب بن عدی رضی الله تعالی عنه د کافرانو واغستو په پیسو باندې د قتل لپاره واغستو. ولې واغستو؟ د حبیب بن عدی رضی الله تعالی عنه د دغه کافرانو یو مشر مړ کړو، د په جنگ کې مړ کړو. د دوی ورته په زړه کې حق خبره پرته وه، په پیسو باندې د مرګ دپاره واغستو او د حرم نه بار یوړو تنعیم، کوم ځای کې چې مسجد عایشه رضی الله تعالی عنها دي هلته یې یوړو، ځکه چې دا د حرم نه بار دی دا علاقه د حاجیانو ته پته ده. دغې خلکو به د دې حرم ډېر زیات احترام کو. په حرم کې به یې جګړې نه کولې، په حرم کې به یې چېته قتل و غارتګري نه کوله، غلا به یې نه کوله، هېڅ به یې نه کول. ولې؟ دا د امن ځای دی او دا د احترام ځای دی. نو دې یې د دې حرم نه بار تنعیم ته یوړو. ښځې دي، سړي دي، بوډاګان، ځوانان، ماشومان ټول راجمع دي، د ده د قتل نظاره کوي. دی به اوس وجلې کېږي او موږ به یې وینو، خوشحالېږو به پرې. بیا یې تړلي دي. په دغه دوران کې ابو سفیان ور راغی. ابو سفیان ورته ویل که ته ما پېژنې؟ او دی ورته وایي پېژنم، دی ابو سفیان دی نوم دی. ابو سفیان ورته وایي ته یو کار وکړه، زه ستا د بچ کېدو ذمه داري اخلم چې تا زه له دې نه بچ کوم، خو ته صرف یو خبره په ژبه باندې وکړه، او هغه خبره څه ده؟ ته دا ووایه چې شیبه بس موږ به تا د دې نه لرې کړو، ستا په ځای به پیغمبر موږ قتل کړو. تا ته دومره منظوره ده، صرف دا الفاظ چې موږ به ستا لرې کړو، ستا په ځای به محمد موږ څه کړو؟ نعوذ بالله قتل کړو. بس ابو سفیان چې یو پېره دا خبره وکړه، ده ورته وایي څه دې ووې؟ نو بیا یې ورته دا خبره وکړه، چې تا ته دا منظوره ده چې موږ ستا په ځای باندې محمد قتل کړو نعوذ بالله او تا پرېږدو؟ نو دې ورته څه وایي؟ حبیب بن عدی رضی الله تعالی عنه. ګوره د ایمان طاقت ته ګورئ ها. دې ورته وایي والذي نفسي بیده، هغه ذات مې دې قسم وي د چا په قبضه کې او په قدرت کې چې زما ستا ده، که چرې شوکة یشاک فی رجل رسول الله صلی الله علیه وسلم، تو خو دا خبرې کې چې موږ به ستا په ځای باندې محمد قتل کړو، زه دا نه برداشت کوم چې د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک په خپه کې د یو غنه قدرې لاړه، چې دا هم نه برداشت کوم. تو خو دا د قتل خبرې کې کله د ایمان دا جذبې ولیده، هغه ځای کې راوپرځه او قتل یې کړ، ویې وژنه. ګوره بعضې صحابه داسې دي چې هغوی په عظیمت باندې عمل کړی دی، کفارو پې ډېر وس کړی دی، دا خپل ایمان پرېږده او داسې وکړه او داسې وکړه، چې پروا هم نه وکوه که نه چې څه کې کوه. عظیمت یې برداشت کړی دی لیکن کلمې کفر نه ده ویلي. بعضې صحابو رخصت نه کار اخیستی دی.